بسم الله الرحمن الرحیم. دلته کې موجود جاوید حسین خان چې زموږ د قومي وطن پارټۍ د ضلعي رابطه کمیټې چیرمن دی. دلته کې موجود د ضلعي د رابطه کمیټې نور ممبران صاحبان، زموږ د پی کې 62 چیرمن او د هغوی کابینه دلته کې راغلي، د زموږ د تنګي تحصیل مختلفو یونین کونسلونو د پارټۍ مشران او بیا خصوصا هارون خان چې هغوی نن موږ سره په قومي وطن پارټۍ کې شمولیت اختیار کو، او زما د پریس الکترونیک او پریس میډیا مرګرو عزتمندو السلام علیکم. زه ټولو کې اول خو د هارون خان او د هغوی د خاندان ډېر زیات مشکور یم چې هغوی یو ځل بیا واپس خپل کور ته رالل. دا کور دا حجره موږ لپاره څه نوې نه ده. خورشید خان خدای پاک دې وبخي زموږ ټولو مشر و او هغه موږ سره یو ډېر ښه وخت تېر کړی. مشر سره هغوی د ډېرې مودې یو رفاقت او زما خیال دی چې په دې تنګي تحصیل کې هغوی چې کم مشر سره هلې ځلې کړي دي، کمې منډې تړې والي دي، دا د هیڅ چا نه پټ نه دي. بیا خاص کر زه به ذاتي طور باندې ووایم چې کله چې مشر دلته کې موجود نو هغه ورځو کې که ماته یو سپورټ ملو شو، ما سره هغه وخت کې چا راله یو سهاره راکړې وه، هغې کې خورشید خان نوم هغه سره فارست خلکو کې راځي. دا نن ما لپاره د قومي وطن پارټۍ د ټولو مرګرو لپاره د زموږ مشر جناب آفتاب احمد خان شیرپو صاحب لپاره د ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې هارون خان لږه موده چې خفه شو هغه واپس خپل کور ته راغی، او دا موږ لپاره د خوشحالۍ او د عزت مقام دی. زه په دې موقع باندې کومو ملګرو چې په دې کې کردار ادا کړی، زه د هغوی هم ډېر زیات مشکور یم چې یو داسې خاندان، یو داسې کورنۍ چې هغه زموږ ډېره زړه دغه ده چې هغه واپس موږ سره یو ځای شو، نو دې کې د هغوی یو لوی کردار شامل و. زه په هغې باندې د هغوی ډېر زیات مشکور یم. هارون خان په خپله هم ډېرې هلې ځلې کوي، د تحصیل ممبر پاتې شوي دي، بیا په جے یو آی کې د تحصیل کینډیډیټ هم پاتې شوي، د ضلعي عہدمو سره واو دلته کې پلا هلې ځلې دوی کوي، د خلکو خدمت کوي. مونږ دا یقین دی چې دوی به اوس دا خپل ټول هلې ځلې او منډې تړې چې دي دا به د قومي وطن پارټۍ د پرمختګ لپاره ادا کوي. زه په دې موقع باندې دې نه مخکې چې قومي او د صوبې په خبرو باندې راشو، دا کم سچویشن چې زمونږ خطې کې جوړ دی، بلکې زه به دا ووایم چې په دې وخت سره ټولې دنیا هغې طرف ته نظرونه دي. هغه دا کم د ایران او د امریکې او د اسرائیل کم تنازع ده، هغې باندې د ټولې دنیا نظر دی. او که زه دا ووایم چې نن دنیا هر ملک دې نه افیکټ شوی دی، نو دا به هم یو غلطه خبره نه وي. په دې کې د پاکستان ګورنمنټ چې کوم یو مثبت کردار ادا کو او ډېرې مودې پسته پاکستان ته یو سفارتي حوالې سره او یو مثبت ایمیج د پاکستان جوړ شو چې هغوی د امریکې او د ایران په منځ کې د مذاکراتو سلسله شروع کړه، او هغې سره یو یقیني جنگ چې دی هغه رکاو شو. په هغې کردار باندې موږ حکومت پاکستان شکریه ادا کوو او دا تمه لرو چې دا کردار به هغوی همغه شانتي اوس ادا کوي به او کوشش په دا کوي به
چې دا امن طرف ته دا خبره لاړه شي او دا مذاکرات چې دي دا غي دویم دور چې دي هغه زر ته زر په اسلام آباد کې وشي او دا غینه یو یقیني امن چې دي هغه قائم شي د سره سره مونږ دا تمام لرو د وفاقي حکومت نه چې یو طرف ته خو د دې ټول عمل د وجنه د ډېری مودې پستا د پاکستان باره کې ښه خبرونه مونږ په عالمي سطح باندې وریدل او د پاکستان هغه یو ایمیج چې کوم خراب شو هغه ته ډېر ایمیج بلډینګ یو شو نو هغه حواله سره اوس د دې ضرورت ته چې حکومت تم د عوامو مسایلو طرف ته توجه ورکړي خصوصا زو دا وایم چې دا کم ګرانی دا داغه هر کور هر یو کس متاثر دي او دا کم د تیلو د قیمتونو د صورتحال جوړ دی دا غي د وجنه دا خدشه د چې د ګرانۍ کې به نورم اضافه کیږي نو دې طرف ته توجه ورکول ضرورت دی چې ریلیف دی عوامو ته ملوشي او عوامو په مشکلاتو کې کمې دی راشي دې طرف ته دی دوی توجه ورکي مونږ ډېر مودې نه دا یو خبره کوله پرون هغه خبره تحریک انصاف په خپل ثابت کړه مونږ دا وی چې د سیاست کولو او سیاست مخکې بوتلو خپل طریقې کار وی او داغه خپل فورمز وی خو بدقسمته نه د تیر 14 کالو نه د صوبې کې چې کم خلک په اقتدار کې دي هغه په دې نه پويږي چې کم فورم باندې کم خبره کول پکار دي او بیا پرون دا خبره په خپل ثابت کړه چې په سټیډیم کې خلوبي کیږي سټیډیم کې سیاست نه کیږي د اسمبلی اجلاس او د اسمبلی کاروایی چې دا داغه خپل زیاده او د خپل داغه طریقې کار دی دوی په خپل هغه شی ځان ایکسپوز کو د ثابت کړل چې د قوم سره وی ډرامې کوي لګیا دي 14 کال تیر شو د صوبې کې داغوي اقتدار دی خو مونږه داغه رزلټ زیرو کتلو داغه د وجنه د عوامو مسایل نه دي حل شوي پرون په سټیډیم کې اجلاس وکړو پاغه باندې کروڑو روپے ولګي دي زما خیال دی د عوامو یو مسله پای کې حل نشو دا کم جواز چې خو چیرې چې عوام دغه ګوري نو عوام خو تاسو سټیډیم کې دنه پریم نه خدل او اخري نتیجه دا و چې د ریسکیو 1122 یو افسر چې دی پکې زخمی شو نو زما خیال دی چې داسې قسمه ډرامونه ځان ساتل پکار دي او اکچوال د عوامو چې کوم مسایل دي هغه طرف ته توجه ورکول پکار دي زمونږ آئین مطابق بیل فورمز دي کاغه وفاق سره خبرو چتول لپاره ناغه د ان اف سی فورم شته هغه د نېشنل اکونومیک کونسل فورم شته داسې نور سی سی آی فورم دی چې پای کې پکار دي چې دوی د صوبې چې کوم تحفظات وي یا د صوبې چې کوم د خپل وسایلو لپاره کم مقدمه ده هغه دی پای کې اوچت کی بیا د اسمبلی یو فورم دی چې هغه بهتر طریقې سره دوی خپل دغه پوینټ اف ویو دغه کولی شي خو دوی د بدقسمتۍ نه د جلسې خبره په میټینګ کې کوي او د میټینګ خبره چې دغه په جلسې کې کوي نو دغه د وجه نه هغه د دې هغه شی سلسله زین نیسی نن زه دا ګڼم چې د خیبر پختونخوا مسایلو کې رسترزه اضافه کیږي لګیا ده بدامني رسترزه زیاته شوه زمونږ مالی وسایل او زمونږ چې کوم معاشي مسایل دي خاص کر د وفاق سره هغې کې رسترزه اضافه کیږي لګیا ده د ګورننس نومې شی مونږ ته ښکاري نه نن کرپشن کې بې تحاشا اضافه شوې ده او
د پوسټینګ ټرانسفر چې دی هغې چې کوم طریقې سره کیږي نو زما خیال دی چې یو سیسټمیټک کرپشن روان دی او دغه وجه ده چې عوام مایوسه ښکار دي. مونږ ورته ستاسو په وساتت دا ویل غواړو چې مونږ د خپل خاورې سره او د خپل خلکو سره به ودرېږو. قومي وطن پارټي به خپل د صوبې خلکو سره به ودرېږي او د دې چې کوم مسایل دي هغه به مونږ په مختلف فورمز باندې اوچتو به او د هغې لپاره به خپل جدوجهد جاري ساتو به. صوبایي حکومت ته هم دا ویل غواړو چې تاسو په خپل سټریټیجي باندې او خپل طریقې کار باندې ری تھنک وکړئ او د عوامو طرف ته توجه ورکړئ. کوم چې ستاسو سیاسي مقاصد دي نو ټیک ته د خپل لیډر لپاره आवाज اوچتول ستاسو حق دی خو زما دا خیال دی چې هغه سیاسي طور باندې او بیا خاص کر په عدالتونو کې پکار دي چې دوی د خپل کیسونه اډریس کی د دې په ځای چې هغوی نور ځایونو کې د هغې لپاره आवाज اوچتوي دغې نه د اجتناب وکړي او ضرورت د دې دی چې د عوامو دا مایوسي چې ده دا دې لرې کړی شي. دغه راته ووایي چې د امریکې او ایران ترمنځ کوم دغه جنګ دی پاکستان پکې سادسې دغه یو کردار ادا کوي نو دغه کردار افغانستان سره ولې نه ادا کوي؟ که موږ وګورو ګاونډي هېواد هم سادسې کردار پاکستان ګورې دا دواړه بیل بیل مسلې دي. چونکې د ایران او د امریکې دا کوم ایشو چې ده دې نه ټوله دنیا متاثره ده او په هغې کې پاکستان یو مثبت کردار ادا کو. د افغانستان په حوالې سره زما خیال دی چې د پاکستان یو اصولي موقف دی. هغوی دا وایي چې دلته کې خاص کر زمونږ صوبې کې او په بلوچستان کې روزانه په بنیاد باندې دهشتګردي کیږي. دلته کې زمونږ وینه تویږي لګیا ده زمونږ سکیورټي فورسز وینه تویږي لګیا ده او هغوی دا وایي چې بی چونکې د دوحه معاهدې کې د افغانستان حکومت چې کوم اوس موجود دی چې هغه وخت کې د ټي ټي اے په شکل کې نن په حکومت کې دي دوی په هغه دوحه معاهدې کې دا یو دغه کړو لوز کړو چې دوی به خپل ځمکه د نورو ملکونو خلاف استعمالېدو ته نه پرېږدي. نو په هغې حوالې سره دا د افغان حکومت یو ذمواري جوړیږي چې هغوی په هغې باندې عمل وکړي او په دې کې زما خیال دی چې چاینا یو مثبت کردار ادا کوي لګیا دی. هغوی هغې له ډېر اشتهار نه کوي خو لګیا دي هغوی پکې خبرې روانې دي او انشاءالله زمونږ دا تمه ده چې په هغې کې به هم مثبت نتایج به راوځي. سکندر خان د لوکل دغه ته به راځو پاکستان سیاست ته به راځو ملکي سیاست ته به راځو. که موږ وګورو دلته کې پاکستان یو ډېر ښه تاسو په خپلو خبرو کې مو وایي چې یو ډېر اهم کردار ادا کړو کامیاب سفارتکاري وکړه. خو څه خلک داسې لګیا دي چې هغوی بدقسمتۍ نه که موږ ایران وګورو ایران کې هم اندروني دغه انتشار و خو کله چې بیا بهر کله چې د امریکې او د اسرائیلو دغه راغل نو اندروني اختلافات یې ختم کړل او دغه شو خپل منځ کې چې کوم د دوی دښمن هغوی ته ودرېدل. خو د بد دماغه پاکستان کې څه عناصر داسې دي چې هغوی اوس هم چې دی نو هغه خلکو علاکار جوړېږي. دغه په کوم نظر ګورې او وخت تقاضا دا ده چې موږ خپل ذاتي اختلافات پرېږدو ملکي اختلافات ته رسېږو؟ ګورې دې وخت کې دا کوم صورتحال چې جوړ دی په دې کې زما خیال دی موږ ته بطور یو پاکستاني سوچ کول پکار دی او دې کې خپل سیاسي اختلافات چې دی هغه یو سایډ ته کول غواړي او یو اهم کردار ځکه چې دا دې سره د ټولې خطې او بیا زه به دا ووایم چې د ټولې دنیا امن تړلی دی نو په دې کې یو مثبت کردار چې دی هغه ادا کول پکار دي او په هغې حوالې سره اوسه پورې چې کوم ډیپلوماسي وشوه او کم طریقې سره چې پاکستان خپل کردار ادا کو زما خیال د هغې ستاینه چې دی هغه هر ذي شعور کس چې دی هغه به کوي به. که دغه مذاکرات ناکام شو نو به نوره دنیا به څومره اثر پرېوځي او دې سره ته دغه ووایي دغه که کامیاب شو نو امریکا به اجازت ورکړي چې پاکستان د ایران نه بیا تیل او ګیس واخلي ارزان
ګوره دې وخت کې زه دا وایم چې د نیگیټیو سوچونو باندې دغه توجه نه دی ورکول پکار دې وخت کې یو پوزټیو ماحول دغه کول پکار دی او یو امید سره د مذاکراتو لپاره کوشش کول پکار دی هغه سټیج چې کراشي الله دې نه کی اول خو دې الله دا کی چې امن راشي او دا مسله دلته کې حل شي که هغه سټیج راشي بیا او پاره باندې هغه مطابق سره غور کوي په دې وخت سره هغه خدشاتو کې او هغه دغه باندې نه دی پریوتل پکار قومي وطن پارټي کو بلدیاتي لومبي خو چې بلدیاتي انتخابات او خپل ټنور برابر شوی دي خو موږ اوس هم دغه معلومات موږ ته راغلي دي چې کوم د بلدیاتي انتخابات کم تحصیل میئر او چیرمنانو د غوینه گاډي غوښتل ډرایوران غوښتل هغه ریسورس اوس هم چې د مسلې کې هغه استعمالي نو دغه د جی په کوم نظر باندې ګوره او بل د کوفرس کا بلدیاتي انتخابات کې قومي وطن پارټي تیار ده چې دغه کې برخه واخلي داخله تاسو یو اهم موضوع طرف ته اشاره وکړه یو خو زدا ګډم چې دا تیر سلور کال چې کم تیر شو دا زمونږ صوبې سره ډېر لوی زیاتې شوې دي په دې کې کم چې بلدیاتي نمائندګانو هغوی سره ډېر زیاتې شوې دي ځکه چې الیکشن په وکړو ووټ د خلکو نه واغېستلو وعدې خلکو سره وکړې او بیا اخره کې اختیار او وسایل له ورنه کړی شو نو دا یو لحاظ سره نه صرف دغه بلدیاتي نمائندګانو سره زیاتې دي دا بلکې د ټولې صوبې عوامو سره هم زیاتې دي او یو لحاظ سره د سیاسي پروسس تم یو نقصان رسیدلی دی د وجنه په دې معنی موږ د تحریک انصاف د پالیسۍ چې دی هغه کنډم کوو او موږ دا ګڼو چې دوی ډېر لوی زیاتې کړې دي سو پرې چې د بلدیاتي انتخابات خبره ده نو موږ خدا غواړو چې یو خو پکار دا دی چې د قانون کې چې کم څه کم دی دا د فورن لده کړی شي ځکه چې بیا دا ډرامه کیږي چې انتخابات وشي او بیا اختیار نه وسایل نه نو زما خیال دی چې دغه نه بیا اسې د قوم پیسې نه دي ضایع کول پکارو د هغې سره به نور هم د کم چې د پولیټیکل پروسس دی د هغې نه به د خلکو هغه اعتماد پاسي نو پکار دا دی چې اول دې کې دغه دی وشي ترمیم دی وشي او فورن دی دا وشي دا زما خیال دی چې که دا حکومت غواړي نو د هفتې په نوټس باندې دا هر څه کیدی شي او بیا زر ته زره پکار دی چې ښه او فعاله او اختیارمنه یو سیستم چې دی هغه ورکړی شي چې د عوامو ګراس روټس لیول باندې مسایل حل شي ګرانې حوالې سره چې راته ووایي په ګراني موږ وګورو د حد نه زیاته شوې ده اپوزیشن پارټۍ نه حدودونو ته روزي نه ده هغوی څه احتجاجي مظاهرې دغه شته څه حوالې سره ګورې ګراني بالکل ستاسو خبره صحیح ده د عوامو د برداشت نه بهر شوې ده او بیا خاص کر دا اوس نوې لهر چې دی چونکې دې کې دا کم د ایران او د امریکې دا تناظره دغه یو لوی پکې فیکچر دی نو دغه د وجې نه دغه دی خو زما خیال دی چې دې کې زمونږ د مرکزي حکومت پالیسي هغه شانتي واضح مونږ ته ښکاره نه شوه پکار دا وه چې هغوی خپل اخراجاتو کې کمې راوستلې وي هغوی خپل کاست کټینګ باندې توجه ورکړې وي او عوامو ته زیات نه زیات هغوی له یو کور ورکړی وي چې د هغوی د دې ګرانۍ او د انفلیشن نه بچ شوي وو هغه حکمت عملي موږ ته ښکاره نه شوه او حکومت ټول بوج چې دی هغه عوام ته پاس آن کو دا زما خیال دی چې دا زیاتې دی بیا خاص کر دی کې کم زمونږ کارخانهدار طبقه چې ده زمونږ لوی بزنسز چې دي هغوی ته یو سپورټ ورکړی شوی دی او دا ټول هغه هر څه بوج عوامو باندې اچولی شوی دی دې باندې غور کولو ضرورت دی او که دا دوی ونه کړو نو بیا به مجبوراً سړکونو ته ووتل غواړي او را روان دا بجټ چې دی په دغې نه به د دې پوره اندازه به کېږي به मेरा एक सवाल है इस सवाल से आपने बताया भी लेकिन आप ज़रा मैं इसकी वजाहत करें जिस तरह पाक ईरान और अमेरिका इसराइल के माबैन